لکه حسین رضی الله تعالی عنہ ما وی سیدو د امام الانبیاء وسیو کله چې په تخته باندې سملو لامبو ملای ولا الټکړه پملای د شلیدو چاپی ولاړې وي چا تاسو کو دا ولی پملا چا والدي وای قسم دې ک چا پملا والدي د خپل بادشاہي کې په خپل رعايه کې د دې ټول علاقې د یتیمانو مشرانو مسکینانو یسیرانو او بابا پملا باندې وروړي د شپې شپې ټول او بابا د ټول محترم هغه د امام الانبیاء کورنۍ و محترم هغه داسې عاجزي وای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و یو پیرا یو ماشوم ورپسې راغی وای حضرت عائشہ پلارم مړ شم مورم کمزوره چیلې راله اولوشه چیلې به ته اولوشلې به کله چې خلیفه شو امیر المؤمنین شو د امام الانبیاء نه پس هغه ماشومانو جړل راغی وای حضرت ته اوس امیر المؤمنین شوي زمونږ چیلې به څوک لوشي او کور به څوک جارو کوي ابو بکر صدیق په کونډور د خپې راماتې کې وی ماشومه مخکې خو به زه په خپل طبیعت درتلم او قسم دی اوس خو مې ډیپټي ده زه به حاضري کوم ځه وی ماشوم لاړ او خوشحاله شو چې صبحایي شو امیر المؤمنین ابو بکر صدیق ټوکرې په سر کړې ده او بازار ته روان دی صحابو لار کې ونیو حضرت داسې کې وی زه مزدوري حضرت مون خود په شرمونو ته د تمام مؤمنانو مسلمانانو امیری ته سکه اوس ټوکرې د پسر کړی دا وای که ارسی دی بچو له خو سګټل واړي رزق کو بغټم امیر شو منو سر کې مخکر ولګیدل ولی بچو له رزق نه غټم اغه وته حضرت رادا مزدوری بدله مقرر کو راځه طالب تنخواه مقرر کو راځه چراغ مسجد مدینه منوره ته راوستو چټای باندې کینو حضرت داستا غده دکین وای سمره الیکو وای د یو مزدور سمره دی د یو مزدور سمره تنخواه د دروازه وای یو یا دو ریاله وی مال دروازه یو یا دو ریاله راکاو وای حضرت ک پدې د کار اونشه وای ک پدې زما کار اونشه د مزدور بم نه کیږي او ک زما پدې کار اونشه زب د مزدور د پتنخواه کې بڑایو کوم شوق سره سبحان الله ک زما د پاره کوم شو زب مزدور لا راکم نن خو حالات بدل دي محترم نن حالات بدل دي د بادشاہان داسې بادشاہ هم لیدلی چې ټوکرې په سر کړي محترم او بازار ته روانې سکې یېرې چې ځان لس بچو له رزق ګټم اوړه ګټم بچو له نن زمونږ بادشاهان محترمو عام معمولي کس سره میلاویږي نه محترمو معمولي کس سره میلاویږي نه کله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دنیا نه لاړ هغه ماشومان چې کور به دغه کو قسم د امیر المؤمنین عمر فاروق لراله او په جړا شو ورته وای مونږ خو د امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر رعایه کې به هغه راته زمون کور مشکیزه بهم ډکولا او به پملا باندې وروړي زمون کور بهم صفا ک ځکه د انبیاو نه بعد اوچته مرتبه په انسانانو کې دا د ابو بکر صدیق دا زمون عقیده ده بعد الانبیاء فافضل البشر کې چې څوک یادېږي د اغنام ابو بکر صدیق د محترمو چې کله وفات شو ماشومانو جړل عمر فاروق لراله حضرت مونږ له به اوس چیلې څوک لشي مونږ خو لا کمزوري او مشکله به څوک راډکوي ابو بکر صدیق چې وفات شو عمر فاروق په جړا شو وای ابو بکر قسم دې ډیره د راته ګرانه ک ډیره ته څنګه امیر چې په کوسو بګرځېدې او د کونډو یتیمانانو مشکل بتا پملا را ډکوري لکه حسین رضی الله تعالی عنہ ما وی سیدو د امام الانبیاء وسیو کله چې په تخته باندې سملو لامبو ملای ولا الټکړه پملای د شلیدو چاپی ولاړې وي چا تاسو کو دا ولی پملا چا والدي وای قسم دې ک چا پملا والدي د خپل بادشاہي کې په خپل رعايه کې د دې ټول علاقې د یتیمانو مشرانو مسکینانو یسیرانو او بابا پملا باندې وروړي د شپې ټول او بابا د ټول محترم هغه د امام الانبیاء کورنۍ و محترم هغه داسې عاجزي وه کله چې ابو بکر صدیق وفات شو عمر جړل وای ای ابو بکر راته د ډیره ګرانه کړه قسم د ډیره د ګرانه کړه داسې کار خو زه نشم کولی ته چې څومره رسایي د یتیمانو ته کړې وه امیر المؤمنین محترمو د تمام مسلمانانو بادشاه نن زموږ سهار د ما وی څه پته لګي الله دې په څه باندې بخښنه وکړي په کوم فن کې ته ناست الله مه هېروه ته که هر فن کې که لوارې او که ترکاڼې که بجلو والے که پلمبر هر سچے چې الله مهروا په هر وخت کې الله ته عاجزي خدای ز ډیر عاجز رسول
سلام